حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او دا بخاری او مسلم دواړو ذکر کړي ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې مدینه ته هجرت وکړو نو د هجرت نه بعد چرته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نه دی پرېږي سیوا د یو ځل نه په هغه کال چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اعتکاف پاتې شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان کال باندې د شلو ورځو اعتکاف وکړو چې دا هغه کوټه هم پوره شي اسلام دونه اهتمام کړ سنت اعمال چې څومره هم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کړي کله بریخي لیکن اعتکاف داسې سنت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته هم نه دی پرې مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړ او ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات او نبی علیہ السلام ژوند دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ مبارکه کې ټول عمر اعتکاف کړی خو چې کله یعنی کله چې رمضان مبارک راغی په آخري عشره کې با نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اعتکاف کو چې کله هم رمضان ناغله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام بیبیان او بیا اعتکاف کو نو دینه دام ثابتېږي چې زنانه هم اعتکاف کولی شي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان وګو او زنانه ویګنه نو زنانه هم اعتکاف ته کېناستې شي زنانه به کمزې کې نه اعتکاف ته زنانه په کور کې کولی شي اعتکاف زنانه په کور کې اعتکاف ته پکار دي چې کېني د فضیلت د ټولو نه غټ دلیل لا دی د اعتکاف د فضیلت د ټولو نه غټ دلیل دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په همیشګي اختیار کړی دا مداومت یې کړی دی وس چې کم سیس داسې چې هغه فائدې والا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د سره پرې خیر دی چې امت ته به فائدہ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به فائدہ ښکارې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې خیر دی لہذا دا د ټولو نه غټ دلیل دی